رب العالمين. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت خلقه القرآن ما قاله لا قط إلا في تشهده ما قاله لا قط إلا في تشهده ولولا التشهد لكان لاؤه نعمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله. زما معزز سامعین و حضرات رحمت للعالمین نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا یو وصف دا سخا متعلق مخ کے بیان شویو بل دا آغا کمالی صفاتنا بہترین و صفاتنا خوش اخلاقی و بہترین اخلاق دی چه شرعنا ممدوح دی او محمود دی او عقلنا و عرفنا دا چاچے اخلاق خیستوی خلق و تگرانوی اغا انسان داغا کمالی صفاتنا چھیواز شریعت ورطا خو ویلی نبل کے شریعتم ورطا خوائی و عقل و عرفم ورطا خوائی اغا مزیدار و بہترین اخلاق و لین الجانب یعنی پستا جبا پوس زڑا درحم نڑک او بہترین چلش و روش دخل کو سرا نو
نو نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د تمام انسانیت نه د اخلاق په لحاظ باندې هم ډیر مزیدار احادیث مبارکو کې راځي مر رآه فجاءة هابه یو ناڅاپه به چې دی مبارکو باندې د چا نظر ولګېده نو هابه نو اوبه یریده د ده نه په دې اول رؤیت او فجاعت رؤیت سره به د ده نه ویرېده اوبه بوږنېده د دی د مجلس یو ځان ته اثر او رعب هغه به پرې راغی صحابه کرامو باندې به د ده د مجلس دومره اثر و چې ده ته به پورته چا نه شو کت که دی به ولاړو نو ینظرون الی شراک نعلهم یا نعالهم هغوی به د خپلو پڼو تارونو ته کتل د حیا د وجې بره به دوی ته نه شو کتی د مجلس اثر او رعب زیاتو نو چې یو ناڅاپه به چا وکته نو هابه اوبه یرید او چې څوک به نږدې ورته مجلس ته راغی احبه نو بیا به یې ورسره محبت پیدا شي او ډېر زیات به یې خوښ وګڼدله دومره ښایسته اخلاق یې و چې څومره خلکو به دی ولیده او حسدیان او عنادیان بنو نو د هغې به دومره انداز کې محبت ورسره پیدا شه چې تمام انسانیت کې هر څه به یې د زړه نه ووتل او د زړه کوټه به یې د محمد مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم په محبت ډکه شو ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك رب کریم ورته فرمایي ستاسو ژبه ډېره پسته ده او ستاسو زړه ډېر نرم دی بالفرض والتقدیر که ستاسو ژبه سخته وي او ستاسو زړه سخت وي نو صحابه به دومره په تاسو راغونډ نه وي څومره چې اوس راجمع دي بلکې لنفضوا من حولک دی به تاسو نه ترېدلي وو په یو اړخ بل اړخ به درنه تلي وو راجمع شوي به نه وي دا صحابه چې راغونډېږي په تا باندې نو دا وجه دا ده چې ستاسو زبان خوږ او ستاسو زړه ډېر نرم جمع غفیره ډېر خلک داسې شته واقعاتو کې راځي چې د دې مبارکو د ښایسته او مزیدارو اخلاقو په وجه باندې الله رب ذوالجلال هغوی ته ایمانونه نصیب کړي دي ثمامه بن اثال دا یو کس او د مکې معظمې نه به چې یمن ته تلې کافي فاصله لرې د دوی کلي و د دوی په علاقه کې به غنم کېدل باراني اوبه و خوړونه به و نو د مکې معظمې دا غنم غلا اوربشې وریجې دا به د دغه علاقې نه راتلې د عمرې په نیت باندې مکې معظمې ته را روان اهل شرک بم د عمرو او د حجونو عادات کول که مشرکان به هم نو حرم ته به راتلل نو د حرم شریف په طرف باندې د عمرې په نیت را روان د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مجاهدین صحابه هغوی به په آسونو ګیر چاپېره ګزمې ګرځې دي زی په زی باندې به د کافرانو بندیان نیول او تړل به یې راوستل اچانک چند صحابه کرام په ثمامه بن اثال ورپېښ شول دی ونیو او به یې وتړه او رایوسته مدینې منورې مدینه منوره کې حاجیان او د عمرو والا تللی دي که بیا لاړئ نظر واچوئ د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د روضې چې اوس کومه جنګله او کوټه ده
او دغه د اوسپنو جنگلو سره چې د برجۍ د سیمټو کمی پورته شوي دي د دې بر سر کې وګورئ شین رنگ دی پاغي باندې د زرورک او د سرو زرو پرنګ باندې لیکایانی نو په وستنه باندې لیکل شوی دی استوانه الوفود استوانه الوفود نو دا هغه ستنه ده چې کله به د قبیلو مشران او وافدین راغلل او مخکې به جمع وشوه دی به شاته ناستو چا به مبارک ته وویل دا سرداران د فلانۍ قبیلې راغلي تاسو سره مشوره او مصالحت کوي مبارک به د محراب نه ورغی دې ځای کې د لرګي یو ستنه وه او د لرګي دې ستن ته به یې تکیه وواله مبارک او د دې مشرانو خلکو سره به مشوره او خبرې کول په هغه ځای باندې چې کومه برجۍ اوس ولاړه د هغې ته یې لیکلي استوانة الوفود ځکه چې د قبیلو وفد او مشران به دغه ځای ته راتلل او مبارک سره به خبرې کېدې یوه ستنه باندې لیکلی شوي دي استوانه ابي لبابه هغه مې درته بیان کړي وه چې دا په غزوه د بني قریظه کې چې کله مبارک ورغی او بني قریظه یې محاصره کړل د غټې قلا دروازې غي بندې کړې نو د دیوال نه بره یو کس سر راښکاره کړ ابو لبابه هم د بنو قریظه د کلي او آواز یې ورکړه که مونږ درشو او درکوش شو نو مسلمانان څه ارادې لري مونږ سره څه معامله کوي نو هغه ورته ګوته په مرۍ باندې راښکله کنایه د حلالۍ نه وې که راکوش شوی نو ټول حلالۍ نو چا رحمت للعالمین ته وویل چې هغې خو تسلیمېدل دا خو ابو لبابه ویرول چې د مبارک مجلس ته راغی د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په تندي کې خفګا غزوه یې پرېښوده کور ته لاړ یو وړه لوري ځان سره راوسته بیستې او پړي راوړل او دغې ستن پورې ځان کلک کلک په پړو باندې وتړ او دا یې قسم وخوړه چې نه به څه خورم نه به څه څکمه چې تر څو زما محبوب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ما ته مسکا او خندا نه یې کړې او تر څو پورې د په خپلو لاسونو زما غوټې نه اخلاصې کړي کله چې مبارک د غزوې نه فارغه شو راغی ګوري چې برجۍ پورې یو کس تړل شوی وی پیژنده ما فعل ابو لبابه ابو لبابه څه چل کړی دی هغه د حیا او د ادب نظمکې ته کتل او ژړلې د سترګو نه اوښکې روانې وي چا ورته وویل چې ستاسو مجلس کې په تاسو سلام واچو ستاسو تندي مبارک کې څه خفګانې حس کړی دی او دې خوراک او څښاک نه کوي تر څو چې تاسو ورته ونه خاندئ مبارک مسکی شه او د هغه پړي په خپلو لاسونو باندې خلاص کړله په هغه د لرګي ستنه باندې چې اوس کوم برجۍ ولاړه ده اوس هم پې پاس لیکلی شوي دي استوانه ابي لبابه ولې ورته د ابو لبابه ستنه وایي ځکه د ستنې پورې ابو لبابه ځان په پړي باندې تړلی و او په دې طریقه یې په رحمت للعالمین ځان معاف کړی و تبوک غزوه وه د تبوک په غزوه کې دا مدینی منورې دا خلق سو جماعتو ته تقسیم شو دیر زره کسان په یو روایت کې راځي چې دا خو تورې نیزې راواخیستې او د جهاد په لیسته کې نومونه ولیکل دی خو لاړه جهاد منافقان هغوی سبانې جوړې کړي مبارک تراغلل زمون کور خالی دی چا به وی بس سفر زاد نه لرم صاحب هر بانه عذر به چې کو نو هغه به معاف کول چا مخ کې اجازتونه واخیستل هغه معاف کړل رب کریم محبوب تدایت مغه وخت کې راولېږه چې عفا الله عنك لما اذنت لهم الله تعالی درته عفا کړی دا خو اجازت دی ولې ورکړی یا رستو د غزوینه چراغ باز خلق رالل د دروغ باندې جوړی کړي قران کریم کې اغینه تعبیر په فاسقینو شوی دی د منافقانو جماعت درې کسان حضرت کعب ابن مالک مرار ابن الربیع هلال ابن امیہ دا درې کسان چې دا صادقان او سچ مسلمانان چې کله مبارک راغی وي تاسو ولې jihad ته نه ویتلی څه عذر
هغه صفا صفا حل بیان کچې عذر نو اوخ تیارو جامې تیاری وي پیسې را څخه ډېرې وي بس ناراستی شوي د پاتې شوي ستاسو حکم چې څه فیصله زمونږ په حق کې کوئ رسول الله مبارک دا درې واړه په یو اړخ کې ودرول چې منافقانو دروغ ویلي و هغې ته اجازه ورکړي وی صحیح ده تاسو وایئ چې دغه عذر دی بس پاتې شو او دا کم چې صادقانو رښتیا وویل دی په اړخ کې ودرول چې کله ټول ستړي مشي د مدینې د خلکو خلاصه شوه مبارک د تبوک د غزوې نه راغلی څو میاشتې دې کې وتې وي یو میاشت یو خوا نه سفر و یو میاشت د بل اړخه سفر و څه ډېرې شپې هلته قیام شوي نو ډېر خلک مسجد نبوي ته راجمع شوي و رسول الله مبارک ستړي مشي ته دې ټولو کې اعلان وکړه چې د دې دریو صحابو سره به نه څوک سلام اچوئ نه به سلام ته وعلیک وایئ نه به ورباندې بازار کې څه خرڅوئ نه به د دې نه خرید او فروخت کوئ څلوېښتو ورځو پورې دا پابندي وه او څلوېښتمه ورځ باندې اعلان وکړه صحابو ته چې د دې درې صحابو بیبیانې خبرې کوي چې دوی به د خپلو خاوندانو سره هم بستریم نه کوي دا دې جدا شي ورنه دا امتحان و په دوی باندې څومره سوچه مسلمانان دي داسې امتحان چې در باندې خپل مرشد او پیرو کې په مرید باندې چې بیبي ته مه نږدې کېږه وبکې داسې یا در باندې استازو کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د دې معلمو د دې مرشدو د دې استازو د پلار نه ډېر مشفقو د صحابه دومره تابع وو چې حضرت کعب خپلې بیبي ته وویل چې مبارک امر کړی ځه نور پلار کره لاړه شه نو هلال ابن امیه چې و د هغه سپین ږیرې و او د هغه بیبي راغله او محبوب ته یې وویل چې زه ستاسو په مقصد پوه نه شوم چې تاسو ویلي دې سره نږدې کېږئ مه پلار کره لاړې شئ یوازې هم بستري په مونږ بنده ده او که نه دې کور کې اوسېدل هم بند دي زما خاوند ضعیف دی که هم بستري بند دی زه به بلکل پابندي ولګومه خو د کور خدمت به ورته کومه روټۍ به ورته تیارومه سپین ږیری دی نو مبارک اجازت ورکړه وی زه کور کې اوسېږه ورسره خو هم بستري بنده ده حضرت کعب ابن مالک ته بیبي وایي چې هلال ابن امیه هغه ته بیبي دپاره اجازت بیبي ورته اجازت واخیسته که نه کور کې اوسېږي ستا اجازه یا به زه لاړ شمه یا ته ورشه رسول الله مبارک ته ووایه چې پابندي به مونږ هم ولګو خو دا بیبي به ما سره وي دلته کوټه کې حضرت کعب ابن مالک ورته وایي چې هلال ابن امیه سپین ږیری و زه خو سپین ږیری نه یم او زه لاړ شه پلار کره لاړه شه لس ورځې پې دا پابندي ولګېده جهاد ته نه وتلي 50 ورځې په دوی باندې دا پابندي اوږده شوې وه او واقعه جدا ده خو یوه ډله دغه وه دې ته متکاسلین فی التوبه چې توبه یې قبوله شوه خو 50 ورځې بعد قبوله شوه ځکه جهاد ته نه وتلي او علی الثلاثه الذین خلفوا د دوی باره کې دا نازل شه چې بالخصوص هغه درې صحابو ته الله بخنه کړې ده چې هغې د جهاد نه پاتې شوي وو یا هغې په توبه کې تاخیر کړی شوی وو یعنی معنا د هغې توبه رستو قبوله شوه 11 کسان نورو هغه مخلص او سوچه مسلمانانو هغې ته عذر و بانه نه وه چې د جهاد نه ولې پاتې شوي وو بیا هم پاتې شوي وو نو چې کله مبارک مدینې منورې ته رانږدې شه نو دې صحابو باندې ډېره لویه یره وه چې موږ به څه عذر کوو دروغ خو ویلی نه شو منافقانو خو د دروغو بانې جوړې موږ به څه کوو نو دا درې کسانو سوچه حل وي هغې باندې 50 ورځې پابندیانې راغلې او دا 11 کسان چې وو نو دغه ابولبابه رضی الله تعالی عنہ د 11 ته وویل چې زما قومنده و مشورم که ومنله نو په ان فن کې به داسې چل درته جوړ کم چې په رسول الله مبارک به معاف کم وی مونږ منو خو سم خلاص که څه چلو کو دروغ خو نه شو ویلی عذر و بانه خو نه لرو د جهاد نه پاتې یو نو څه چل راته جوړی وی چې هغه کله راورسېږي زما خلاف به نه کوئ زه چې څه وایم به کوئ وی ښه چې پوه شو چې اوس مبارک نور مدینې ته راننوځي وی زه یې د کورونو نه پړي راوړئ دغه برجې ترالل د 11 صحابه ځان په پړي باندې وتړل ته مشری ابو لبابه کوله چې رسول الله مبارک راغی
منافقانو د دروغ باندې کول هغه خو چوټي کړل هغه ته اجازه نه ورکړل 3 صحابه باندې پابندي ولګیدا دیت چراغ برجی پوری ځانونه تړلی تاسو ولی jihad ته نه تلی نو مرګرو ته ویلو چې بره باندې ګوري ټول بزمکه ته ګوري ټول بجاړای خبره باندې کول یو لسوالو زمکه ته قتل په پړوي ځانونه تړلی برجی پوری وجاړي رسول الله مبارک توحی وشوا چې دی تما بخنه کړي د دې سره کار ملرا بس هغه پړی و تخلاص کړله نو دغه ستنې توستوانه ابو لبابه چې وی یوي د قریظه په غزا کې ځان یوازې په تړلیو او یوي د تبوک په غزا کې د یول صحابه مشرک کړي واغلته امزان پرې تړلیو کله چې حج عمره تلاړې به د ستن ته وګوري به ودا واقعا در یاد شي پاس پلی کله شوی دی واستوانه ابو لبابه دا د ابو لبابه ستنه ده په دغه زبانه چې د مبارک ځان په پړی باندې تړلیو یوستنه بل د پاغیل کلی شوی دی استوانه الاسارا استوانه الاسارا یو ځل خو چې سړی عمره تلاړ شي هغه خو نشي هغه نه بر ګوري نخکته ګوري نه مدینه کتلی نه مکه کتلی لکه خوب کې چتلی بار بار چلاړ شي به لګ لګ نظر لګي د سړی او دا یو خوندم دی چې بیا به قرضوي او زیبه ګوري دا بیل یو مزه ده پدې کې دا یو بیل مزه ده مونږه دا 3 میاشتې درسونه دي ان شاء الله 3 میاشتې بعد بیا روانه ما الله تعالی دې ستاسو زمونږه بار بار نصیبې پیدا کړي روزه خلنده تیر ده کنه روزه مونږ په شلم دویشتم راغلی اوس مو بیا ځل کیږي نو دا بهترین سفر دی واغزی کې انسان اوس به خلیش خاص کر دا مالداران نه دي دا مالداران خو سمې منډي اور واحدي خو کال مقضا کوي ځکه چې موږ تاسو نه ګناهونه کیږي او حرمین چې دي دا د ګناه کفاری دي سړی ګناه پکې راځي سړی چې واپس راشي دا خپل زړه ورته وي چې الله بخلې بس سپک سپک را روان وي دلته چې 15 میاشتې شپږ میاشتې ته میاشتې تیر شي درون شي سړی وي کې دا غرونه په ما پراته دي د ګناه نه بیا داسې ډک شي چې لاړ شي بیا اوس بخلی شي او په دې کمیږي نه ګوري ان الحج والعمره تنفيان الفقر رسول الله مبارک فرمای حج او عمره چې دا د غریبی دسي ختمي کنه د بیخي ختمي دا فقيري ختمي بیروزګاری تنگدستی دا د مکمله ختمي کم سړی چې حج عمره ته ډیر زی الله تعالی پراخ ساتي دا روزي دا لباس دا زندگی ډیره کولو الله تعالی ورکي ورته نو په دغه سیز نه کوي یو په زکات کې سوچ قدر مونږ کوي چې ګینه زکات باندې بد مال کم شي ولی رب کریم څه فرمایي ويربي الصدقات کم مال کې چې زکات او خیرات وي الله غي تربوا ورکي ربوا څه ته وي زیادت الله غ زیاتي اوس رب کریم قران کریم کې تا ته وي چې زکات دی ورکا او یاد چې کم دینو خیرات وکپکی دا زیتو مپکی نو تبه ولی شوبه دی کې چې دا په دې زکات کې نه کم شي نه کمی د الله تعالی زیاتي د معنا په لحاظ د برکت په لحاظ د سي اړخونو نو برکات د روزګار کې راشي چې ستاب عقل او سوچ کې مغه ناراضي نه واستنه دا غل تاغي توستوانه الاسارا ویلش ونی سه مخ کې راشي زشته هغه توستوانه الاسارا ویلش نو دغه ستن پوری وي بنديان تړل اسارا بنديان به په تړل نو صحابه کرامو سمامه بن آسال ونیو نره واستو دغه ستن پوری وتړه د رحمت للعالمین اخلاق خو صحابه سره سم مزیدار او د کافر او د بندي سره سمره خسلوک کوي چې مون بوشو سحر منز نو سمامه بن آسال تبراغ او بدرید او خسته پختنه وایته او کړه کیف اصبحت بیگانه شپه څنګه و تکلیف شوی خو نه ګوره جیل کې دی کافر دی په زولنوي تړلې دی خدای مبارک هغه نه د شپې د حالاتو ته پوسک ما خام بور تراغه کیف ام سید ورځ دې څنګه وا دا ورځ در باندې خطر شو تر ما خام سمامه بن آسال دومره زړور انسانو ناغه ورته درې خبرې وکړي یو به ورته دا وویل ان تنعم على شاکر
که خوشی دی کړم اسی پاسی دی خوشی کړم نو زه نمک حرام انسان نیما زه ډېر قدردان انسان یم تب هم بیا زما احسانات وګورې چې زه در سره څومره ښېګڼې کوم که نه بندیانو باندې خلک پیسې اخلي فدیه اخلي که فدیه رانه غواړي نو مالدار سړی یم تعین وکړه چې دومره روپۍ راکړه جواب به ولیږم پیسې به درته راوړم او که نه وژنې مې دې دپاره دې تړلی یم مړ مې کا خو بې کسه نه یم دومره مټ او تربور لرم چې انتقام به درنه بیا واخلي زولنو کې پروت دی دومره زړور غږي مبارک به د یوې خبرې جواب هم ورنه کړم همداسې به تې کور ته لاړه مازدیګري به یې بیا تې تپوس وکړه ورځ دې څنګه تېره شو هغه به بیا ورته دا درې خبرې وکړي سبا به یې بیا تې تپوس وکړه شپه دې څنګه وه هغه به بیا ورته دا درې خبرې وکړي 3 شپې 3 ورځې پوښتنه سار بېګا تې نه کوله او ده به ورته همدا وي که دې خوشې کړمه نو زه قدردان انسان یم ښېګڼې به در سره کوم نمک حرام یې نه یم ښه پېژنم که نه فدیه غواړي ووایه چې درېږم او که مړ دې کړمه تقتل ذات دم زه عام سړی نه یم خاوند د وینو دې مړ کړی دی انتقام به زما خاندان درنه واخلي درېیمه ورځ و مبارک صحابه کرامو ته وی حلو پړي خوشي کوي دته ویل ځه که کور ته ځي او که بل خوا ځي زمونږ د سره کار نشته دی صحابه کرام حیران شو چې دا اوس موږ په څه تکلیف تړلو کې راوستی دی 500 کیلومتر هم تړلی او په تړلو هم راوستی پاسونو کې هغه وخت سره بندي راوستل 500 کیلومتره مزل خو یوه هفته کې کېږي نو دا شپه ورځ دته پیره کول کوزول خېجول ډېر لوی تکلیف وي مبارک پکې خپل مقصد و چې خوشي کا د لاړه صحابه ورته لرې نه ګوري چې دا به اوس څه کوي تختې به منډې به وي د یهودي او باغ هغې ته ننوته په هغې کې اوبه وي هلته یې پاک ولمبل بیا دا خپلې جامې وایستې دا جامې هم پاکې وینځلې کمیس او دا پرتوګ دا یې وچ کړل هلته ښه یې پاکې جامې بیا راواغوستې مسجد نبوي شریف ته چې راغی صحابه او حلقه لګېدلې وه په دې مینځ کې راننوته او په جګ آواز یې ویل چې اشهد انک رسول الله زه ګواهي کوم چې یقینا ته د الله رسولي لا اله الا الله محمد رسول الله د رحمت للعالمین د ښایسته سلوک د دې مزیدارو اخلاقو په وجه باندې رب کائنات هغه ته ایمان نصیب کافر سه ښه سلوک هغه ته ایمان نصیب شي د دې سکول په دې کتابونو کې به هم دا قصه پرته وه ښه چې هر چا سره موشي ګورئ ښه چې هر چا سره وشي نو هغه ښه چې کوم دی نو هغه یعنې میږي سره که ښه وشي ښه سلوک وي هغه میږي ته هم یاد وي که نه واقعه درته راخستې سکول کتابونو کې که نه چې اوبو کې هغه میږی پروت و ډوبېده وبره کېده نو هغه کس راغی ښکاري و نو هغې یو پاڼه ورکوزه کړه او دا میږی په هغې راسور شو رابچې کتې نه میږي سره یې ښه کړي و هغه مرغه ورسره کړي و د بره نه یې هغه پاڼه ورغورځولې وه ورته که نه او بیا بله ورځ چې دی نو مرغه باندې ښکاري ډز کوي او دا میږی راغلی دی هغه ښکاري په دې پونده چې چلی ډز خطا ختلی دی واقعه یې دې پورې کړې ده چې یعنې میږي سره دې مرغه ښه کړي و مرغه بدل کې بېرته ورسره ښه وکړم نو ښه سلوک د هر چا سرم چې وي یو ځل مبارک وفرمیل چې یوه ښځه وه مومسه زناکاره معروفه وه او هغې یو سپي تږي سپي ته اوبه ورکړې وي په بوټ کې هغه الله تعالی معاف کړه هر څه یې ورته معاف کړي وو چا تې پوښتنه وکړه چې د سپي په ښېګڼو کې مونږ ته اجر دی وی چې په هر ذاته کبد چې خاوند د جګرې توري وي یعنی معنا ژوندی وي چې ژوند لري چې هر شی وي د هغې سره ښېګڼې کېږي په دې کې اجر دی حضرت بایزید بستامي رحمت الله علیه چې وفات شو چا خوب کې ولیده څه معامله در سره وشوه وی الله تعالی حضور ته مې پیشي وشوه رب کریم راته وفرمیل ما بخلی خو وجه به ته معلومې چې ولې مې بخلی ما به ورته مونځ پیش کوې نه په هغې مقامونه در کوم بخلی مې ولې ما به ورته حجونه پیش کړل
وی پاغي مقام در کوم بخله می ولی ما وی الله زنه پويګم چې ما څه شي کړی چې زری بخله ما وی د بغداد په خاریه کې روان وی سخت یخنی و او یو دیوالو دیوال کې چاو دیو ستا په دی وجود پوستینو ځان دې ګرم کړو او چې تیر شوی نو دلته د پښو بچي و چنګېده د یخنۍ د وجنه په دې چاو دی کې و چنګېده سو قدمه مخکې لاړې بیا راتاو شوی چې زما د پوستین سره یخنی کېږي د پښو د بچي به څومره یخنی کېږي د پښو بچی دې راواخیسته او خرق کې دی ونیو ګرم دی کا په هغه وخت کې ما په خپل جلال قسم خوړلی و چې بایزید بستامي راشي ما ته د سره به زه حسابیانې نه کوم هر څه به ورته معاف کوم د پښو د بچي په احسان باندې مبارک چې کله معراج کې لاړه جنت تم تلیو جهنم هم کتلیو فرمای رأیت امرأة دخلت النار فی هره یو خزم جهنم کې ولیدا چې د یوې پښو د وجنه جهنم ته تلیوا زکه دا پښوی بند کړی و نه ورته خوراک ورکو نه اسکاک ورکو نه خوشی کوله چې هغه ګرځیدلې وې ځان ته روزي پیدا کړې وې نه دغه پښو په دغه ظلم کې مړ شوی و هم دغه عذاب کې مبتلا و د یو پښو په وجه باندې د زنانه جهنم ته رسیدلې درود شریف ولولي اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا